یتیم ما د یتیم سو خیال ساتي په عربو کې یتیم ته به ډېر د حقارت په نظر خلکو کتل وی دا یتیم دی مړه دی به زما څه په کار راشي نبی علیه السلام مبارک فرمایي د مکې په کوڅو کې ما یتیمې والا منډې والي دي قسم دی ما باندې د خپل تره نه ما سوا څوک نه دي خفه شوي د محمد او دا گویا چې الله ته به داسې منظور ما د پلار مینه نه ده لیدلې ما محمد د مور غېږه نه ده لیدلې زما محترمو زه چې پیدا شوم د خپلې مور نه خپلې مور حلیمه سعدیه ته حواله کړم پیدا د امینې نه ومه او حواله حلیمه سعدیه ته کړم چې په ښه بد باندې پوه شم مور له رالم مور له چې رالم خپلې مور له امینې بیبي له مور اول نه راتلمه حلیمه سعدیه سره چې وم هغې سره عادت شوی ومه وی عادت شوم مور راپسې راله وی چې بوتله مې د عربو د عربستان په شګو کې ما لتې ټکولې چې زه خو ته د ما مور زه خو تا نشم پرېښودی یو ماشوم د یو زنانه سره اموختی وی په زور یې راوستم د خپلې مور سره لږ اموخته شم نو مور مې خوشحاله و بچیه یتیمې پلار دې نشته راځه چې زه چکر درکم امینې بیبي په چکر باندې بوتلم چې واپس راتله زما محترمه مور مې وفات شو د عربستان په ریګستان کې او جړل مې زه د شپږو کالو چې زما مور وفات شو ما یتیمې ما د مور غېږه نه ده لیدلې او ما د پلار شفقت نه دی لیدلې چې د پلار محبت څنګه وي داسې یتیم د مکې په کوڅو کې به ګرځېدم او تره به مې خیال ساته غریب هم داسې په بدن باندې کپړه نه وه خو لیکن الحمدلله د الله فیصله داسې وه الله وی ګویه زه تا داسې لوی یم زما دی مونږ د دې نه خبر یو بس چې زمونږ پیغمبر اخیري پیغمبر دی او الله په ذات یقین وکړه چې موږ ته قسم دی که د خپل پیغمبر په باره کې پته وي الله دې موږ ټول عاشقان جوړ کړي وایه آمین وایي جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وي د الله رسوله پیغمبري کله میلو شوه نبی علیه السلام مبارک ورته جمله وفرمایله وایي جبریله وایي ما ته پیغمبري هغه وخت کې میلو شوی وه کله چې آدم د اوبو د خټې په مابین کې له آدم جوړ شوی نو الله آدم خټه خوشته کړې وه دغه وخت کې ماته پیغمبري میلو شو او بله خبره کوم وایي نبی علیه صلات وسلام مبارک د جبریل نه تپوس وکړي وایي جبریله ته مشر یې که نه دا دنیا مشره ده ستا څونه وخت شو عمر دی څونه دی نو جبریل علیه السلام ورته وایي د الله رسوله د دنیا د جوړېدو نه مخکې په دنیا باندې درې مخلوقه تیر شوي دي ښه یاد ساتئ انشاءالله بیا ورو سیرت کې په مده کوم د ټولو نه مخکې په دنیا باندې بن مخلوق تیر شوی دی بن نامه و دا یو قسم مخلوقو تواریخو لیکلی دی او دویم نمبر مخلوق په دنیا باندې جن تیر شوی دی جنات چې او جنات دنیا د انسانانو د پیدا کېدو نه مخکې دا جنات ډېر سرکش وو نو تاریخونه لیکي وی علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي وی الله دې ته یو پیغمبر راولېږه د هغه پیغمبر یوسف نامه وه نو دا جنات رولګې د خپل پیغمبر قتل که زما محترم دا دومره سرکش بس الله ورته په قهر شو چې الله په قهر شو ټولې د سمندر جزیرو ته او بیابانونو ته اوسغلول دنیا یې ته اوسګاره کړه دا دویم نمبر مخلوق دنیا کې اوس هم شته او دریم نمبر مخلوق الله انس پیدا که انس چې انسان وي دا ابن آدم وی د الله رسول جبریل علیه السلام ته تپوس کوي جبریل ته مشر که دنیا مشره ده مانه ستا څونه عمر دی وی د الله رسول د عمر خو راته پته نشته خو د دنیا د آبادي نه مخکې ما به په یو ستوري لیده یو رڼا به مې لیده او هغه رڼا به 80,000 کاله پس یو پیره ښکاره کېده دغه رڼا به 80,000 کاله پیره یو پیره ښکارېده او هغه ستوري ما 80,000 کرته لیدلی دی زما محترمې دونه عمر یو ستوري به ښکارېده 80,000 کاله پس په یو پیره ښکارېده او هغه ستوري ما 80,000 کرته لیدلی دی نو نبی علیه السلام مبارک ته تپوس وکړه وایي جبریله تا ته د ستوري په باره کې پته شته وایي نه د الله رسول خو ماته وایي هغه ستوري زه ومه که نه ټول څوک سره سبحان الله نو الله دا ستوري چې دی دا په منځ باندې ټوټه کې نیمې کړ نو د نیم نه لوح قلم کرسي جوړه کړه تقدیر چې ورته وایي قلم او د نیم نه زه محمد جوړ کړم زما محترم نبی علیه السلام عین نورانیت وکنه نو د نبی علیه السلام مبارک د نبوت خو موږ ته پته ده چې یاره اخیري پیغمبر دی لیکن نبی علیه السلام فرمایي زه هغه وخت کې پیغمبر وم په کوم وخت کې چې د آدم خټه او اوبه لا نه وي اوده شوې ما ته پیغمبري مې نه وه خو لیکن رحلت مې اخره کې وشو نو نبی علیه السلام مبارک د بچپن خبره کوم چې نبی علیه السلام مبارک ماشوم تاسو ته پته ده چې پیدا شنو پلار یې نو او چې کله د شپږو کالو شو نو والدې وفات شوه
نو نبی علیہ السلام خپل تر ابو طالب ته پاتې شو نو غریبي وه نبی علیہ السلام مبارک د شپږو اوو کالو نو غریبۍ کې دی به د ځنګل نه دړې راوړې خشاک به یې راوړه د حیا د نبی علیہ السلام او د بچپن خبره کوم چې نبی علیہ السلام طرز زندگی ماشوموالی څنګه تیر کړی دی او څومره باحیا وی د نبی علیہ السلام مبارک بچپن د نورو ماشومانو نه ډیر جدا او بله خبره کومه ما سیرت کته کور والا ته مې یو پیره خبره کوله د ما زوی دی بایزید یې نامه ده د دوه نیمو کالو د خبرې اوس اوس یې خبرې شروع کړي دي نو ما کور والا ته مې دی خو دوه نیم کاله پس خبرې وکړې مې نبی علیہ السلام مبارک چې د شپږو میاشتو وی دومره مضبوطو چې د لویو انسانانو مره تیراندازي به یې کوله د شپږو میاشتو او نبی علیہ السلام چې د 12 میاشتو شو داسې خبرې به یې کولې لکه پاخه د 40 کالو سړی چې خبرې کوي د ما محترم دا د نبی علیہ السلام معجزه وه بس مانه زر زر به نبی علیہ السلام مبارک زر زر به غټېده دا د پیغمبر معجزه وه نو چې دړې به یې راوړی نو د نبی علیہ السلام مبارک وي زم ماشوم وم صرف عورت په م پټ کړی و غریبي وه نو زمونږ عربو کې داسې و چې خلک په بربند ګرځېده لا دا دغه خو نو که نه ستر پرده عورت هېڅ نو نبی علیہ السلام زمانه جاهلیت والا زمانه وه او داسې جاهلیت والا زمانه نه وه که نه ما مخکې ویلو د جاهلیت داسې زمانه وه چې لور خور به یې ورکوله نو ډاکوانو له به یې ورکوله وی څونه قتلونه دي کړي دي نو لور به در کومه چې قتل به یې نه کړي لور به یې نه ورکوله ولې وی ته کس نشي وجلی نو د ما د خور حفاظت به څنګه وکړي دا د هغې عقیده وه ګورئ ښه څونه ډاکې دې غورځولې دي چې ډاکې به یې ډېرې غورځولې وي خلک وایي به دا پخوانۍ جاهلانو دغه او چې والده چې پلار به یې وفات شو د هغې طرز زندګي وګوره چې پلار به یې وفات شو نو په مور باندې به بچو نکاح وتړله او په نمبر به پې پیرې کولې زما محترمو داسې د جاهلیت او داسې خلک وو چې یو به کېناسته خپې به یې وغځولې اعلان به یې وکوي داسې څوک شته چې زما دا خپې ووایي نو بل به راغی خپې به یې په دې بیخ کې ووالي جنگونه به شروع شو تر دې چې یو بل به یې ذبحه کړه حلال به یې کړه جنگونه به دې ته ورسېده کوپړی به یې ترې ویسته سر به یې سرمن به یې ترې ویسته سر کې دا برنی کوپړی و هغه به یې ترې ویسته او سرمن به یې پکې د انسان کېښود د شراب به یې پکې څکل وایي د پلانکي په کوپړی کې شراب څکم د ما محترم داسې جاهلانو وی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وي ماشوم ومه نو دوی به بربند دغه راوړه نو ما په اوږه خشاک راوړه نو ما ته وي تم محمده تم دا لنګ وباسه په اوږې که خوږېږې به نه نو زه خو ماشوم هم نه پوهېدم نبی علیہ السلام مبارک وي چې ما څنګه لنګ ویسته بېهوشي را باندې راله ګویا جبریل علیہ السلام مبارک د بره نه راغی او وزر یې را باندې داسې راښکته کړ د پیغمبر دغه چا نه و لیدلی که نه باحیا و ډېر وی نه پوهېدم ماشوم ومه نو رک شومه یو پیر عربو کې چې رک شومه ځکه یتیم ومه د یتیم څوک خیال ساتي په عربو کې یتیم ته به ډېر د حقارت په نظر خلکو کتل وی دا یتیم دی مړه دی به زما څه په کار راشي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د مکې په کوڅو کې ما یتیمې والا منډې والي دي قسم دی ما باندې د خپل تره نه ما سوا څوک نه دي خفه شوي د محمد او دا گویا چې الله ته به داسې منظور ما د پلار مینه نه ده لیدلې ما محمد د مور غېږه نه ده لیدلې زما محترمو زه چې پیدا شوم د خپلې مور نه خپلې مور حلیمه سعدیه ته حواله کړم پیدا د آمینې نه ومه او حواله حلیمه سعدیه ته کړم چې په ښه بد باندې پوه شم مور له رالم مور له چې رالم خپلې مور له آمینې بیبي له مور اول نه راتلمه حلیمه سعدیه سره چې وم هغې سره عادت شوی ومه وی عادت شوم مور راپسې راله وی چې بوتله مې د عربو د عربستان په شګو کې ما لتې ټکولې چې زه خو ته د ما مور زه خو تا نشم پرېښودی یو ماشوم د یو زنانه سره اموختی وی په زوره یې راوستم د خپلې مور سره لږ اموخته شم نو مور مې خوشحاله و بچیه یتیمې پلار دې نشته راځه چې زه چکر درکم امینې بیبي په چکر باندې بوتلم چې واپس راتله زما محترمه مور مې وفات شو د عربستان په ریګستان کې او جړل مې زه د شپږو کالو چې زما مور وفات شو ما یتیمې ما د مور غېږه نه ده لیدلې او ما د پلار شفقت نه دی لیدلی چې د پلار محبت څنګه وي داسې یتیم د مکې په کوڅو کې به ګرځېدم او تره به مې خیال ساته غریب هم داسې په بدن باندې کپړه نه وه خو لیکن الحمدلله د الله فیصله داسې وه الله وی ګویه زه تا داسې لوی یم زما محترمو وی رک شومه زما الله ډیر لحاظ کړی دی وی رک شوم ابو جهل په لاره تېرې د سورلي و ورسره ماشوم ومه د یتیم څوک خیال ساتي وی ابو جهل سره سورلي و ما ته یې روخېجه محمده وی زه سره روختم په خپله په دغه باندې مخکې کېناسته په اوښه باندې مخکې کېناسته زه یې شاته کېنولم وی اوښه نه پاسېده اوښه یې ډېره وواله راکوشو چې څه مسله وشوه په خپه باندې معذوره شوې ده که ولې
وی بیا وته وروخته اوخه ټیک وه اوخه ډېره وواله اوخې چته د ځای نه خوځېده غیبي اواز ورته وشو دا کوم چې د دنیا امام الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم انبیا د ده نه مخکې نشي کېدی نو ته ابو جهل ته څنګه مخکې ناست یې ګویا رب اواز وکړه د ماما ته څنګه د ده نه مخکې ناست یې چې کله په معراج باندې نبي علیه السلام لاړه 1,24,000 کم و بیش انبیا داسې صفونه جوړ کړي دي الله وی اوس به زما محبوب راځي تاسو ته به امامت کوي نو چې د یو کس نه پیغمبر نشي مخکې کېدی ته څنګه په سورلی باندې مخکې کېنې وی چې اواز راغی وی نبی علیه السلام مبارک مې را دغه کړ الله زه یتیم وم که نه زه یتیم وم خو لیکن الله اواز کو الم یجدک یتیما فآوا محمده ګورې غم اونه کې چې ته یتیم یې زما ستا ذمواري ما ستا رب اغشتې ده که کیلونې دې پکاري د ستورو او سپوږمۍ ته اشاره کوو درته به راغورځېږي او که چکر دې پکاري چې چکر لازم ما ته اعلان وکړه د معراج او د جنتونو چکر در باندې ووم د ما محترم ته بې فکره کېږه ما دا دړه کې را نشي چې یتیمې او الله دومره خیال ساتلی دی وی په عربو کې یا چې بقات باران نه کېده وی ابو طالب به وی ابو طالب به دا ماشوم نبی علیه السلام مبارک را بار کړ او داسې به ونیو په لاسونه به ورې په اوږې کېښوده الله تا ته پته ده چې دې ماشوم کې ډېر کمال دی الله که په عربو باندې رحمېږي په دې ماشوم په رحم باندې به ودغه کېږي وی نبی علیه السلام مبارک ته به چې لاسونه اوچت کا نبی علیه السلام به د شپږو کالو وړې وړې چاچې چې اوچتې کړې وی لاسونه به اوچت شوي نو زما رب به په جوش کې راغی او ډایرکټ په باران شروع شو زما محترم چې زما پیغمبر زما محبوب لاسونه اوچت کړي دي باران به څنګه نه کېږي زما محترم ګویا کاڼو مانه بوټو سلامونه شروع کړه نبی علیه السلام مبارک وي زه ما باندې انداز بدل بدل ولګېده ما باندې ترتیب ما باندې د دنیا ګویا چې په یو انسان باندې غیبي اواز راځي نو انسان ناشنا ما اوس یو کس ته غیبي اواز وشي ابه د یرې مړي نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی چې په عربو کې بقات یا سراغ زه محمد به ورته وړاندې کړم یا حبیب سلام علیکا سلام